استخاري منځو ډیر ملګری دي تپوس کوي چې مولوي صاحب د استخاره مونږ به څنګه کومه دا به څنګه ترتیب سره کومه آیا چاته زه یم چې ما لپاره استخاري مونځ کولی شو که نه او استخاره څه ته وایي نو ځان پرې پوه کړئ یو شارټ ویډیو تاسو دپاره سازوم ښه استخاره وایي مشوره کولو ته د الله جل شانه سره مشوره په څه کې مشوره نو ګورئ جابر رضی الله تعالی عنه فرمایي بخاري شریف کې او ترمذي شریف کې حدیث مبارک دی جابر رضی الله فرمایي چې نبی علیه الصلاة والسلام به موږ ته د استخارې مونځ داسې ښودو یعنې داسې تلقین به یې کوو څنګه چې به موږ ته د قرآن یو آیت یا صورت وي تلقین سره داسې به موږ ته د استخارې مونځ ښودلو نو ګوره استخاره په څه کې پکار ده زه روزګار شروع کوم جی بھئی دا روزګار به ښه او که ښه به نه یا زه دا روزګار ختموم بل روزګار شروع کوم دی که به خیر یو کنه یا یو جنې ده د هغې رشتې راځي او به یې دا پلانې رشته خو ډېره ښه ده دې باره کې استخاره وکړه د الله سره یا هلک دی او رشته کوي چې به یې دا رشته د جنې کور به ښه یو کنه به یې ښه زما را روانه زندګي به څنګه یا به یې زه په سفر باندې ځمه دا ټول صورتونه ته وایم ښه نور دپاره هم کولی شي صحیح ده یا زه په سفر باندې ځمه نو بهی دا سفر به زما دپاره ښه او که نه ښه آیا په دې سایډ لاړ شم که په دې کې لاړ شم نو دې دپاره د الله جل شانه سره مشوره کول دي مشوره ښه نو استخارې مونځ به څنګه کې نو جابر رضی الله تعالی عنه وفرمایله چې نبی علیه الصلاة والسلام موږ ته وفرمایله هر کله چې ته استخاره کې په هر کار کې استخاره پکار ده نو ښایسته اودس په وکړي اودس د هغې نه پس په 2 رکعته مونځ وکړي بعضې ملګري وایي نیت ووایه خو نیت به د زړه دی دغه پوره دی خو بیا هم به هر کیف وی که نه نیت مې وکړو د زړه خلاصه 2 رکعته استخاره مونځ دا کومه خاص وی تعالی رحمه مې د کعبې شریف فرور کړه الله اکبر او نپل دي ښه نپل او نپل ډک دي څه دي ډک دي تش پکې نشته ښه نو 2 رکعته مونځ به د استخارې وکړي 2 رکعته مونځ صحیح شو د هغې نه پس په سلام وګرځې نو حدیث مبارکو کې ډېر دعاګانې راغلي خو بعضې کومه چې مشهور ده هغه ډېره غټه دعا ده خو زه تاسو ته په اسانه طریقه ښیم په اسانه طریقه ښه پوه شوئ په پښتو کې وایه په پښتو کې په پښتو کې هر کله چې ما 2 رکعته مونځ وکړو که نه 2 رکعته مونځ ما وکړو د هغې نه پس په زه کښېنمه او د الله حمد او ثنا به بیان کړمه چې ما له څه راځي یعنی الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم دا ووایه قل الله احد الله صمد دا صورت پکې ووایه او الله 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 سبحان الله الحمدلله الله اکبر ووایه چې کم تاله درځي صحیح شو او په دې 2 رکعاتو کې د دې استخارې د مونځ په 2 رکعاتو کې چې د هر صورت وي ښه خو بهر کې بعضې روایتو کې راځي چې قل یا الکافرون او قل الله احد صورت دا بیا بهتر دی نور چې به هر څه وي ښه ویلی شي صحیح شو نو 2 رکعات یې وکړه په دې ترتیب سره نو بیا به څه کې بیا به تحیات باندې کښېني او د الله حمد او ثنا به بیان کړي چې څه تعالی درځي پوه شوې خبره او د هغې نه پس په درود شریف ووایي چې کم درود مبارک تعالی درځي درود شریف دی وي او بیا به لاس چوت کې او څه به وایي ای الله ته پوهېږي په ټولو کارونو باندې ای الله ته په هغه کارونو خبردار د کم کارونو چې ما ته پته نشته ته د په پټو زړونو باندې صحیح ته خبردار ای الله دا کار زه شروع کوم ای الله دا نکاح ده ای الله دا رشته ده ای الله زما رشته ده ای الله زما د لور رشته ده ای الله زما د زوی رشته ده ای الله زما د ملګري رشته ده دا ټولې پکې راځي ښه ای الله زه روزګار شروع کوم ای الله دې روزګار کې به خیر یو کو نه به خیر ای الله دا روزګار ختموم دا بل شروع کوم ای الله زه په سفر باندې ځم دا ټولې خبرې ښه چې څه دپاره ته کې هغه به پکې یاد کې ای الله چې ما ته پته نشته او ته په زړونو باندې خبرداره ذاتې ربه تا ته پته ده ربه کو په دې کار کې زما دپاره خیري مې ما ته وښې او ای الله کو په دې کار کې په دې رشته کې په دې سفر کې دا ټولې خبرې اترې پکې رالې په دې کې کو زما خیر نه ای الله ته ما ته وښې نو په دې دغه کې به ته دعا وکړي
پوه شو په خبره دعا به وکړي او د هغې نه پس چې ته کله په مخ باندې لاس راکاږي که نه نو دغه ټایم کې به هم یو فیره درود مبارک ووایې نو دا دعا نه ده دا بیا پیک شي بند شي ښه نو دا بیا څه ځي دا بیا ډایرکټ ځي الله جل شانه ته او دا به جي په کم ټایم کې کم ټایم کې به نه کې د ماخوستن د مونځ نه پس بیا ډیره بهتره ده صحیح ده چې دا به وکړي او چې کله چې دا وکړه نو بیا به چا سره خبرې اترې نه کوي صحیح شو بیا به په اودس کې ایسته اوده شي اودس حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي وای نبی علیہ السلام او فرمایلا کو چې په لومړنۍ ورځ دویمه درېیمه څلورمه ورځ ته د څه ونه ښودله د اووه ورځو پورې دا وکړه یعنې اووه شپې دا وکړه په خبره پوه شوې تا ته به الله جل شانو په زړه کې د هغه څیزو هغه راز کولاوي تا ته به د هغه څیز مینه محبت په زړه کې راځي یا تا ته به الله جل شانو په خوب کې دا وښیي ښه کم کار چې په کار دی کم کار نه دی په کار تا ته به الله جل شانو څه نه څه څیز ښیي نو پوه شئ په خبره باندې دا د استخارې د مونځو طریقه ده ښه نو ملګري مهرباني کوئ ویډیو شیر کوئ ځکه چې ډېرو ملګرو ته نفع میلاویږي الحمدلله ډېرو ملګرو ته نفع میلاویږي صحیح دی انشاءالله کې خیر که نه او ستاسو دپاره ښایسته او اسانې کوم چې ستاسو ضرورت دی هغه مطابق زه ویډیوګانې سازوم نو مهرباني مه کوئ انشاءالله ویډیو به مخکې شیر کوئ صحیح ده